نیمبو اچوي ځان ته ګبین پکې واچوي کلونجي باندې ډېر ښه ریسرچ شوي دي د کرونا وایرس په حوالې سره نه هسې اورال جنرالي چې دا کلونجي نوم یې په مارکیټ کې شارټ نشي انټي انفلیمیټري بالکل دا ډېره اهمه خبره ده زه په خپله باندې ټولو خلکو ته صابون او اوبه ریکمنډ کوم که فرض که صابون او اوبه نه وي اویلیبل بیا خبره سینیټایزر ته ځي رنجې کول یا پوزه رابهیدل دا د دې تعلق چې دی په سټارټ کې دې مرض سره نه دی دا د الرجي یا د فلو یو سیمټم دی خیال د قاشقاسو غوټۍ یا د دم والا نه که ته تپوس وکړې چې دا وایرس خلک انفیکټ کوي څنګه او د دې بیمارۍ طریقه څه ده او په چرته باندې دا افیکټ کوي نو هغه به په هغې نه پوهېږي نه صابون که فرض که د وایرس پیشنټ د چا په لاس باندې وایرس یو هغه صابون ټچ کړي او لاس پې ووینځي او بیا یې کېږدي هغه وایرس په دې صابون په خپله باندې مري ټولو نه اول اثر دا وایرس چې دی دا په پیپړو باندې کوي په لنګز باندې کوي نو چې څوک انفیکټ کېږي دا داسې خبره نه ده چې دا وایرس اول په پوزه کې بیا په مرۍ کې بیا چې دی لاندې لاړ شي بسم الله الرحمن الرحیم ګران قدرمن کتونکو زه سهیل باچا یم او راسره نن ناست ډېر اهم میلمه چې ډاکټر دی د مانیار کلي اوسېدونکی دی او مانیار کې چې کوم د کرونا وایرس په حواله باندې لاولنی کیس مخې ته راغلی او د هغې په سلسله کې یوه لویه پریشاني هم رخ شوې وه او دې ډاکټر صاحب چې کله د دغې وبا مقابله کوله نو دا یو ډېر په د زړه نه چې دی په دغه کې ټول دته معلومات چې یاره د دې مقابله به څنګه کوم طریقه کار به یې څنګه وي د بالکل ټینشن نه دی اخیستی او د په یو نروالي باندې مقابله کړې ده نن را سره ډاکټر جواد عالم ناست دی چې د مانیار اوسېدونکی دی د امریکا نه راغلی او ډاکټر صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم ډېره مننه ډاکټر صاحب څونه صورتحال چې تیر شو یو خو ستا د جذبې ته سلام کوو چې یاره تا دومره په همت باندې ټولو خلکو له دې میسج ورکړو او کله چې ښه شوې په سکرین رالې خلک دې نور هم چې دی مطمئن کړل چې یاره دا داسې یو دغه وبا راغلي چې دې مقابله کېږي او په دې کېږي چې تو ځان آیسولیټ کړې او ایبټ آباد ته لاړې او دلته د چا سره میلاو شوې هم نه ټول کار دې ډېر په طریقه کړی دا ټول سفر څنګه تیر شو په دې راته لږ بحث وکړي بسم الله الرحمن الرحیم ټولو ملګرو مینوالو ته سلامونه ایبټ آباد ته زه چې کله تلم نو ما ته پته نه وه چې ما ته کرونا وایرس شته دی زه په 20 مارچ باندې د امریکې نه راغلی یم د هغې نه مخکې زه دوبۍ ته تللی وم نو په 14 مارچ باندې زه دوبۍ ته رالم د 14 نه 20 پورې زه په دوبۍ کې وم په 20 مارچ زه سوات ته رالم بیا د سوات نه په 24 مارچ سهار د وخته زه لاړم آرمای ته آرمای کې ما سامپل کلیکشن وکړو ځکه چې ما ته شک و زما ټریول هیسټري وه او څه په کلاسونو کې هم د ملګرو پازیټیو کانټیکټس راغلي وو نو زه په 24 مارچ د آرمای نه پس لاړم ایبټ آباد ته دا ټیسټ بیا په 25 مارچ باندې پازیټیو راغلی دی ما ته خو په خپله باندې څه ساینز اینډ سیمټمز نه وو نو ما خو هسې د احتیاط دپاره ټیسټ کړی او امید مې دا و چې نیګیټیو به یې خو بس الله ته منظور او هغه پازیټیو رالو ټیک ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې دا مانیار ته رالی بیا یې ایبټ آباد ته لاړی هغه ټول ستاسو کور ستاسو فیملی هم پوره ټارچر شوه بیا د هغوی کله چې ریزلټ رالل نو بیا دلته خلکو یو بل له مبارکۍ ورکولې چې یاره شکر دی چې د دوی د کور فیملی بچ ته په تاسو دا ټول هر څه څنګه تېرېدل زه خو په خپله باندې د میډیکل پروفیشن سره تعلق ساتم نو زما په دې 13-15 کاله ایکسپیرینس کې داسې ټف ټایمز راغلی دي چې پریشر هینډل کول او سټریس هینډل کول د هغې سره زه یوزډ یم عادت یم ورسره خو د ټولو نه د تکلیف خبره زما دپاره دا وه چې کم زمونږ د هیلث اتھارټیز ریسپانس دی دلته کې دې بیمارۍ ته یا دې مسلې ته یا زمونږ د میډیا کم ریسپانس دی هغه ډېر زیات نیګیټیو ریسپانس دی زما به خیال د دنیا په یو ملک کې هم یا په یو ځای کې هم دا چل نه کېږي چې د چا ټیسټ ریزلټ پازیټیو راشي او تاسو یا د میډیا والا یا د هیلث اتھارټیز یا پولیسان چې دي دا حمله آور شي یا ټي ایم ایس څومره چې لکه ایډمنسټریټیو خلک دي هغه داسې وږي لکه یو قسمه حمله وکړي په هغه کور باندې نو زه خو په خپل میډیکل پروفیشن سره تعلق ساتم ما ته پته ده چې دا مرض به په 14-20-25 ورځو کې په خپله ښه شي خو زما والدین ضعیفه دي عمر سیوا دی هغو دا بیماری پیژني نه نو چې داسې لس پولیسان او 15 پولیسان او هیلث ایډمنسټریټرز او ټي ایم ایز او ډاکټران کور ته چې دی راشي او په سپیکرو کې اعلانونه کوي نو زما به خیال دا چې دی دا د هغو دپاره د یو غټ
ټارچر نه علاوه بل څه خبره نه ده. ستاسو دا میسج چې دی دا بالکل زه هم منم د دې سره اتفاق کوم ولې چې نن چاته دا مسله د هغه د یری نه چې دی هغه خپله خبره نشي کولی ولې چې دا ټول حالات ورته مخامخ دي چې کور به مثل کېږي یا به پابندیانې لګي. هسې ستاسو په نظر کې څه د امریکا کې څه کېږي هلته په امریکا کې خو هغو چې دی د دې ریسپانس هغو ډېر زیات لایټ اخلي څنګه چې د نورو مسایلو ریسپانس دی چې فرض کا چاته ساینز اینڈ سیمټمز یې علامات پکې ټول ظاهري هغو ته هسپتال نه بیا هم وایي چې تاسو هسپیټل ته مه راځئ. هسپتال ته تاسو هله راځئ چې کله ستاسو سابندي د باندې راځي یا چې دی په ساه اخیستو کې تاسو ته تکلیف یا یو په سینه باندې د پرشر د وجې نه درد راځي په هغه کیس کې تاسو هسپتال ته راځئ. د دې نه علاوه کم اسی عام علامات والا مریضان چې هسپتال ته لاړ شي هغو والا ټیسټ وکړي ټیسټ یې پازیټیو راشي هغو ته هلته کې نه ووایي چې بس په کور کې ښه په آرام سره کښېنئ د هیڅ شي ضرورت نشته دی د یری خبره نه ده که تبه یو کېږي چېرته پیراسټامول یا اسټامینوفین دوایي اخلئ نور که فرض که ستاسو حالات خرابېدل نو بیا چې دی هسپتال ته ټلیفون کوئ مونږ به کس درولېږو کس په دې مې پوه کړئ چې ستاسو لا اولني اثرات څه ول څنګه پته لګي لکه ماته به څنګه پته لګي چې یاره کم چې لا اولنی سټیج دی د هغې راته ووایي. ګوره زمونږ په ملک کې دوړه سیوا ده ټیک شو د دوړې د وجې نه دا الرجیک ټوخی نه دی دا ډېر زیات سیوا دی نو که فرض که چاته ټوخی دا څه ده خفګان خبره نه ده نه د یېرې خبره ده. د ټولو نه اهمه خبره په دې بیمارۍ کې دا ده چې تیزه تبه وي چې کله ستا تیزه تبه وه او هغه WHO داسې ډیفاین کوي چې ستا تبه کله د 100.4 نه بره وه او د هغې سره بیا ستا ټوخی رالو یا د مرۍ ورسره خوږ شوه یا د ورسره په وجود دردونه او یو قسمه علامت پکې بل هم و یا د ته په ساه اخیستو کې تکلیف و نو بیا چې د انسان له پکار ده چې هغه ځان یوازې کړي چې کله ته ځان یوازې کړي د هغې نه پس بیا چې ستاسو په ایریا کې کم هیلث افیشلز دي کم خلک چې د کرونا ټیم مینیج کوي د هغو سره به کانټیکټ وکړي او د هغې د ګایډلاینز مطابق که هغه تا ته وایي چې هسپیټل ته راشه ته به هسپیټل ته لاړ شي که هغه تا ته وایي چې ستا علامات چې دي دا معمولي دي او تا ته د هسپتال د تلو راتلو ضرورت نشته نو په کور کې به په آرام سره کښېنې یا که فرض که زمونږ په شانتې ملک کې چې د خلکو کمپلاینس کم دی نو زما مشوره به دا چې د هیلث داسې یو ټیم وي چې هغه راتلی په کور کې د دې مریض معاینه کولی او هغو د هغې په بیس باندې بیا دا خبره چې دی ګڼلی چې دله موږ اوس ټیسټ وکړو که وله نه کړو. ها ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې کم تاسو دلته ریسپانس نه یا د امریکا خبره کوئ یو مې په دې باندې پوه کوي چې دا وخت امریکا هغه ډېره زیاته ده چین نه هم چې دی ایباو د هغې فګر چې دی هغه مونږ وینو بین الاقوامي میډیا هم په کرونا باندې باس کوي زموږ پاکستاني میډیا هم کوي دا وخت د فیسبوک کم فالوورز ویور چې دی هغه هم سسیټ ته شو د ټینشن د وجې نه دا خبره خو ټوله انټرنیشنل میډیا کوي نو په دې کې تو د امریکا نه راغلی داسې خبره یا څه ستا سره انفارمیشن شته چې یاره دا څه خبره روانه ده. زه خو چې په کومه ورځ د امریکې نه راتلم په هغه ورځ په ټوله امریکا کې زما په خیال 552 ولکسو کیسونه خو امریکا ډېر زیات غټ ملک دی خو هر چا ته پته ده او هلته کې ازادي ده د انسان لپاره نو که تا ته کرونا هم وي که ستا خوښه وي چې زه ګاډي ته خیجم او بهر ګرځم تا هېڅوک نشي منې کولی. دا ګڼئ چې زموږ ملک غریب دی زموږ په ملک کې وسایل نشته وینټیلیټرز په هغه وافر مقدار مهیا نه دي آیا که ډاکټر جواد عالم یا د هغه سره ریلیټډ د هغه فیملی یا د هغه محلدار د دې وایرس دغه شوی نو بیا د دې ملک دپاره سمبالول ګران دي ځکه د دوی د خپل یېرې نه دا سټیپونه دي. ایګزیکټلی دا زه د دې خبرې خلاف نه یم زه د دې طریقې خلاف یم بغیر د تاسو اوس څه ګڼئ چې په دې ملک کې ستاسو د اواز چې دی دا په لکونو خلک اوري د دې هیلث سره ریلیټډ خلک یې اوري تاسو څه ګڼئ چې څه پالیسي د دې راتلونکي وخت لپاره وشي؟ زما په خیال د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې حکومت له پکار دا ده چې په چا کې د کرونا پازیټیو راغلی دا هغه خلک ایجوکیټ کی ټیک شو چې هغه پوهه کی چې د دې مریض دا ډېر زیات کانټیجیس دی دا ډېر زیات په تیزۍ باندې خورېږي نو تاسو له پکار ده چې تاسو په کور کې هم د یو بل نه آیسولیټ شئ او بهر د خلکو سره تعلق مکمل ختم کړئ د 14 ورځو دپاره نه دي ستاسو کره څوک راځي نه دي ستاسو د کور نه څوک ځي. تاسو دا ګڼئ چې کم په بازار کې ګیدرینګ دي جمګټیز دي خو کم چې د بینکونو مخې ته رشته کم چې د سبزو په فروټو په دکانونو رشته آیا دا په دې وخت کې موزون دي به حیثیت ډاکټر تاسو ته مشوره ورکړي؟ زما مشوره دا ده چې ګوره د روزمره چې څومره کارونه دي که نه دا ضروري دي
که فرض که حکومت لاک ډاون کوي که نه هغه د بیا خلکو ته فیسیلیټي اویلیبل کړي خو که د لاک ډاون خبره په زور باندې شي او خلکو ته فیسیلیټي نه وي د دې نه ډېر نقصان کیږي د فایدې په نسبت نو زما به خیال آګاهي مهم او د اویرنس مهم او خلک پوهه کول دا د ټولو نه ضروري خبره ده خلک د بینکونو ته ځي خو خلک د 3 فوټه یا 6 فوټه فاصله ساتي خلک د دکان ته ځي خو فاصله دي ساتي خلک د په ګاډي کې ځي خو د خلکو سره د انټریکشن نه کوي او د خپل لاسونو صفایي دي زیاته سیوا کوي که ماسکونه اویلیبل ماسک دی اچي خو د دبليو ایچ او مطابق او څومره چې غټ هاسپټلز خپل ګایډ لاینز ایشو کړي دي هغه وایي چې روغ خلکو ته د ماسک اچولو هیڅ ضرورت نشته دی ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې اسې د صفایۍ کوم سیسټم چې دوی ورکړي سینیټایزر دی یا دغه تاسو د پاکستان د هر څه ولیدل دغه سینیټایزر د دې تاسو مطمئن یې لکه دې کې کیمیکلز یا دا به څنګه پیژندلی کېږي چې دا ټیک دي بالکل دا ډیره اهمه خبره ده زه په خپله باندې ټولو خلکو ته صابون او اوبه ریکمنډ کوم که فرض که صابون او اوبه نه اویلیبل بیا خبره سینیټایزر ته ځي نو زه چې راغلی یم ما خو د ځان سره خپل سینیټایزر او سپریز د خپل فیملی دپاره احتیاطي راوړي وو ما که حالات خراب دي چې هغوی ځان ته یوز کوي خو په پاکستان کې چې څومره سینیټایزرز ما وسه پورې کتلی دي یا اویلیبل دي زما خیال نه دی چې په دې کې د 60% نه سیوا د الکوهل مقدار دی دا ډېر زیات سکین باندې لږ اثر پرې باسي په سکین چې الکوهل سیوای اثر پرې باسي چې الکوهل کمی بیا په سکین اثر نه دا خبره تاسو وکړه د ټي ام اس چې دا زی په زی دا صابون نه خو دي نو آیا دا صابون چې یو ټچ کې بیا بل ټچ کوي نو دغه کې خو نه صابون کا فرض که د وایرس پیشنټ د چا په لاس باندې وایرس یا هغه صابون ټچ کی او لاس پی وینځي او بیا کې دی هغه وایرس په دې صابون په خپل باندې مري هغه په هغې باندې ژوندی پاتې کېږي نه ډاکټر صاحب په دې یو خبره مې پوه کوي چې کله یو مرض هغه مخې ته نه راغلی د هغې بیا ټیسټ کېږي یا د پوزې نه د مرۍ په ذریعه باندې نو آیا دغه مرض مخې ته نه راغلی دی دا ټیسټ څنګه کېږي د دې په دنیا کې چې څومره هم ریسرچ شوی دی او ګایډ لاینز روان دي د پوزې او د مرۍ د دې ته نیزوفرنجل سواب وایي دلته کې خو یا د مرۍ نه اخلي یا د پوزې نه اخلي خو په کار دا ده چې دا اول د مرۍ نه دا سیم سواب اخلي بیا د پوزې نه دوباره اخلي نو د هغې لکوټي اکوریسي او سپیسیفیسیټي سیوا کېږي خو د ټیسټ صحیح ریزلټ چې دی هغه کم چې لکه د دې لنګز نه د دې پیپړو نه بلغم راځي که نه نو فرض که د هغې بلغمو ټیسټ کېږي نو د هغې سپیسیفیسیټي او سینسیټیویټي ډېره سیوا ده د هغې ریزلټ ټیک راځي نور د پوزې او د مرۍ دا ټیسټ شو د دې باندې ملټیپل ریسرچ پیپرې ایشو شوي دي خو زیاتره په دې خبره باندې اګري کېږي چې د 32% نه والا او د 59% پورې دا د دې مرض تشخیص کوي ټمپریچر په دغه ټایپ کې څونه ټمپریچر د دې بیماری خو تاسو ته پته ده که نه چې انکیوبیشن پیریډ څومره ټایم کې چې دا وایرس خپل مقدار سیوا کوي او چې لکه علامات ظاهره شي هغه د 2 ورځو نه والا او د 14 ورځو پورې دی خو چې د څومره ډیټا د هسپتالونو کلیکټ کړي دا کم ځای کې چې ریسرچ کېږي او ډیټا انالیسس کېږي هغه دا وایي چې د دې دا میډین چې دی اوریج دا د 5 او د 6 ورځو په منځ کې دی نو که فرض که زه نن انفیکټ شوم نو اوسطا اولنۍ 15 ورځې به ماته هیڅ پته نه وي زما به هیڅ علامات نه وي په شپږمه ورځ کیدای شي زما تبه شروع شي کیدای شي لږ ټوخی مې شروع شي تبه ټوخی یو بل نه مخکې وروسته کیدای شي صرف تبه مې شروع شي سره ټوخی به وي نه کیدای شي لږ معمولي غونته دردونه راباندي نو پرنجې یا پرنجې کول یا پوزه رابیدل دا د دې تعلق چې دی په سټارټ کې د دې مرض سره نه دی دا د الرجي یا د فلو یو سیمټم دی نو ډاکټر صاحب دلته تاسو دې کلي ته راځئ لکه اوس هم موږ د بوټو په منځ کې ناست یو دا وخت د شلتالانو سیزن دی مختلف سپری کېږي جی مختلف ګلونه دي د هغې سمیل راځي دا الرجي خو روټین کې ټولو خلکو ته نو ځکه خو د دې مرض دا هینډل کول لږ ګران دي که نه مونږ خو غریب ملک یو مونږ خو دونه ټیسټونه کولی نه شو کم چې لکه مالداره ملکونه دي امریکا شوه یا UK شو هغه هم ټیسټونه نه کوي ځکه چې په لکاو په کروړاو باندې ټیسټونه پاسیبل دي نه دومره اکوپمنټس نشته دی دومره سہولیات نشته دی نو که فرض که په چا باندې پرنجي پوزی بهیږي یا معمولي ټوخی نو څه هېڅ خفګان خبره نه ده انلیس چې ستا ته به د 100.4 نه 1-2 ورځې مسلسل سیوای نو بیا چې د ځان له کوټې جدا کول پکار وایي چې دا کم عمره ماشومان یا د 50-60 نه ایباو
دغه خلک ډیر زیات افیکټ کیږي آیا دا قوت نه لري څه وجه ده؟ نه افیکټ کیږي خو ټول خلک یو شان دي دا وایرل انفیکشن چې دی دا څومره پرابیبلیټي چې زما د انفیکټ کېدو دا داسې د 80 کالو قسم ده خو د وایرس اثر چې دی بیا د چا عمر چې د 65 سال نه بره دی په هغو باندې سیوا دی یا چې د چا قوت مدافعت د کینسر د وجې کمزوری شوی یا چې د داسې بل څه هیپیټایټس یا د ایچ آی وي د وجې د چا امیونټي کمه شوي نو هغو باندې اثر سیوا دی دا بیماري نه سره څه تعلق دی آیس کریم یا داسې جوس یا د که فرض که یو هیلدي بني ادم یخ خوراکونه کوي نو د هغه لپاره خو څه مسله نه ده خو که فرض که چاته انفیکشن شوی او هغه بیا یخ خوراک کوي نو د هغې مطلب ته لږ وایرس ته ښه انوایرمنټ پرووایډ تاسو دغه 14 ورځې د کم خوراک استعمال زیات کوئ؟ ما خو 14 ورځې ملټیپل خوراکونه کړي دي ما خو څه داسې ډېر زیات خیال نه دی ساتلی خو زما ډایټ د مخکې نه بیلنس و زه ورځ کې صرف یو پیره خوراک کوم د خپلې مرضۍ خوراک کوم خو زه به خلکو ته مشوره دا ورکوم چې زیات نه زیات د فلویډز یا د اوبو استعمال دی کوي په اوبو کې یخي اوبه دي نسکي ګرمي اوبه هم ټیک نه دي خو چې لږ تړمي ورته موږ په پښتو کې وایو تړمي اوبه پکار دي او که فرض که یو سړی وایي چې زه ځان ته خپل الکترولایټ بیلنس سیوا کول غواړم یا زما امیونټي لږ بوست شي نو که هغه بیا په اوبو کې نیمبو اچوي ځان ته ګبین پکې واچوي کلونجي باندې ډېر ښه ریسرچ شوي دي د کرونا وایرس په حوالې سره نه هسې اورال جنرالي چې دا کلونجي نومال یې په مارکیټ کې شارټ نشي انټي انفلیمیټري دی که نه وجود کې سوزش کموي نو کلونجي قاشقاش او اپیمو غوټوم څه خبر راځي زما په خیال چې څومره هم نشهاور شیزونه دي یا اډکټیو شیزونه دي د هغې نه په بیمارتیا کې هم او په روغتیا کې هم ځان ساتل پکار دي نو په اوبو کې که فرض که زما نه څوک خپل اپینین غواړي دا زه چاته ریکمنډ کوم نه خو زه خپله تجربې باندې دا خبره کوم چې اوبو کې ته کله ښه ګبین واچې هسې اخوا دېخوا ګبین نه چې اوبو کې ګبین واچې نیمبو پکې واچې کلونجي پکې یو 20-25 تخمونه واچې د هغې سره زما په خپله باندې به پکې ما ویټامین سي ګوله یم اچوله ویټامین B6 به مې پکې یم اچولې او ویټامین B12 به مې ورته هم ایډ کولې او شین چای به مې پکې خامخا اچو شین چای د بیمارۍ د وجې نه د شین چای زه شوقین یم نو ما به ترموز ځان ته ډک کړی او شین چای او ورسره دا نور ټول مواد دا یو ځای دا زما روټینو 12-14 ګیلاسونه پورې ډیلی ما یوز کړي دي زه دونه اوبه نارمل اسکم نه خو ډاکټر صاحب که مثال خدای مکه دا وبا لا شته دا وایرس لا موجود دی دا ټینشن لا موجود دی مثال زما په شان یا د بل کس بني ادم وشي او هغه د ټولو خبرو نه ځان بچ کوي او ځان چې د پټۍ په یو کمره کې ځان دغه کوي په دغه ټایم کې دله څه پکار دي چې د خپل علاج په خپله ممکنه کړي د علاج په حوالې سره خو زه یم که فرض که یو سړی ډاکټر نه یا میډیکل پروفیشنل نه نو په خپله د هېڅ سټیپ هم نه اخلي خامخا د هغه مشوره کوي د خپل پرایمري ډاکټر سره چې یوجلی څوک چاله ځي یا د فزیشن سره خو د خلکو دپاره ډېره د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې هغه په دغه ټایم کې د خپلې صفایۍ او د نورو خلکو د صفایۍ خیال وساتي او د خلکو نه ځان لږ لرې کړي ډاکټر صاحب دا خبر را سره هم د دې تجربې مطابق شیرینګ وکړئ د دې چې د دغه دوران کې چې کله دا وایرس چې دی دا جسم ته امپلیمنټ شي نو دا د دې لاسو کې څومره ټایم د دې ژوندې بیا حلق بیا مرۍ دا خبره مختلف ماهرین کوي خو لا موږ پرې پوه نه شو دا د دې څه طریقه کار دی چې حلق ته د دننه جسم ته په څونه وخت د ټولو نه اول اثر دا وایرس چې دی دا په پیپړو باندې کوي په لنګز باندې کوي نو چې څوک انفیکټ کیږي دا داسې خبره نه ده چې دا وایرس اول په پوزه کې بیا په مرۍ کې بیا چې دی لاندې لاړ شي لنګز ته د شروعات چې دی د لنګز نه کوي دی چې دی د خپل مقدار سیوا کوي هم په لنګز کې په پیپړو کې او بیا د لنګز نه چې کومه هوا بهر راځي کوم بلغم راځي دا هر څه راځي نو دا په هغې کې شریکي نو ځکه چې زمونږ په خوله کې یا په پوزه کې بیا هغه سواب اخلي نو هغه چې دی پازیټیو راځي یا نیګیټیو راځي زما په خیال د قاشقاسو غوټۍ یا د دم والا نه که ته تپوس وکړې چې دا وایرس خلک انفیکټ کوي څنګه او د دې بیمارۍ طریقه څه ده او په چرته باندې دا افیکټ کوي نو هغه به په هغې نه پوهېږي نو که هغه ته له څه مشوره درکوي هسې د خپل ځان مشرول دپاره به یا کوي
یا چې دی بس هسې د خپل مال خرڅولو دپاره وایي کوي. ډاکټر صاحب دا وخت پوره قوم زیات تر پښتانه په پوره دنیا کې زموږ چې کوم فالوورز دي ویورز دي هغوی ته به څومره تسلي بخښه شوای؟ آیا دا خبره لا پرته ده دا به لا ټایم شته څه صورتحال دی څه نه دی؟ زه خو د خپل ځان نه به خبره نه کوم خو د اکسفورډ یونیورسټۍ د انګلینډ یو ریسرچ پیپر ما یو څو ورځې مخکې کتو نو په دنیا کې څوک هم دا خبره نه کوي چې دا بیماری به ختمیږي. د دې د ختمېدو امکان ډېر زیات کم دی انلیس چې ویکسین نه جوړ شوی. چې ویکسین کله جوړ شو څنګه چې د نورو بیماریانو لپاره موږ ویکسین استعمالو بیا به دې دپاره هم استعمالیږي په خلکو به یې اثر کمزوری. خو د انګلینډ د یو کې ریسرچرز چې کم دي هغه دا خبره کوي چې کله موږ هرډ امیونټي ته ورسو. هرډ امیونټي دې ته وایي چې فرض که په دې کور کې 100 کسان اوسیږي په دې کې 80 او یا 80 ته دا وایرس ولګي او هغه بیا ریکور شي او د وایرس ته بیا نوی هوسټ نه میلاویږي چې زه څوک انفیکټ کړم نو بیا به یې اثر ختمیږي. خو فی الحال د دې د ختمېدو خبرې خو څوک نه کوي. د خلکو خو کوشش دا دی چې بس د دې د سپریډ چې دی دا په کومه تیزۍ چې دا خورېږي دا به موږ څنګه روکو چې دا روشي نو د دې ډاکټرانو ته یا هیلث افیشلز ته هسپتالونو ته ټیم ډېر میلاو شي نو هغو د ډېرو خلکو بیا خیال ساتلی شي. ستا په چاپیرچل کې د مانیار دا کلی چې غریب خلک پکې اوسیږي لاکډاون دی د حکومت خبره هم امپلیمنټ کول دي د غربت دا شره هم تاسو به فکر نه خبر یې چې څه صورتحال دی. آیا تاسو دا ګڼئ چې زمونږ ملک ته دا مزید برداشت بالکل یې برداشت کولی شي خو د احتیاط خبره ده. مطلب امریکا کې مسله ډیره ده که نه هلته کې هیلث کیر باندې برډن سیوا دی. زه داسې نه یم چې پاکستان یې نشي برداشت کولی خو چې خلک احتیاط وکړي او د دې د سپریډ چې دی دا سلو شي نو انشاءالله نقصان به کم وکړي. درنګ جهان مننه آباد اوسې. زموږ سره ډاکټر جواد عالم چې ډېر په غیرت د دغه کرونا وایرس د دغه وبا سره مقابله کړي او په خپله چونکې ډاکټرو دا ټول صورتحال نه خبرو ځان چې دی هغه په کلي کې مینټین ساتلی او محدود یې ساتلی و. دوی نن ابایي کلي ته راغلي وو د دوی خواله راغلي وو ډېرې مفید مشورې په دې حواله موږ ستاسو سره د دوی انفارمیشن چې دی شیر کړل د دوی تجربه چې دی هغه ستاسو سره شریکه کړه. دوی په خپلو ویناګانو کې دا هم ویل چې مختلف خبرې راځي خو تر اوسه پورې یو ملک یا یو هیلث ډپارټمنټ دې خبرې ته نه دی رسېدلی چې آیا د دې ټایم پیریډ څونه دی د دې دپاره کم میډیسن چې دي پکار دي. خو دوی چې کوم خپل 14 ورځې کې سسک ویلي ول د ګبین استعمال یې ویلی او د ګرمو اوبو کلونجي نو یقینا چې ډیلران دي دغه ګرانۍ نه اولې چې ډاکټر صاحب د خولې نه دا خبرې نومونه ووتل. د خلکو دپاره پکار دي چې د دغې باندې او دا وخت دغه کمې اوبه چې دی په کم طریقه دوی د استعمال طریقه وښوده چې په هغې به کلونجي څنګه چوئ نو دا هم یو مفید مشوره وه د ډاکټر جواد عالم. الله دې وکړي چې زمونږ ملک ډېر زیات غریب دی زمونږ ملک ډېر زیات په دې حواله کمزوری دی. دا وبا چې دی الله تعالی دې په خپلو قدرتونو زر تر زره ختمه کړي چې بیا مونږ په یو سب کې منځونه وکړو مونږ د اختر بری ګړي وکړو مونږ چې دی د شو قدر او د روجې کومه میاشت چې ده هغه هم چې دی ښه ومانځو. مونږ پښتانه چې د یو بل سره بره ګړه نه یې کړي او مونږ په یو بل مینه نه یې ماته کړي نو زمونږ مینه چې دی نه ختمېږي خو چونکې حالات داسې راغلي چې مونږ د یو بل نه لرې کړو. وبا داسې ده چې مونږ د یو بل نه ډېر زیات لرې پاتې کړو. د کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا مانیار سوات.